دا فتنی را شروع را روانی. پیغمبر اسلام یاما انها ستکونو فتنن من یعش منکم من بعدی فسیر اختلافا کثیرا. زمانہ چې پات شو رستونو ډیر ګډوډ ووی نه نو ختمیږي په زمانه علیکم بسنتی زما طریقه باندې ټینګ شو سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما د خلیفګانو چې په سم روان دي دوه منای د عمر د ابوبکر منای نو د عمر منای نو د عثمان منای نو د علی منای رضی الله تعالی عنهم د دوه په طریقه باندې روان شي. رسول الله سلام دا خونه کړی خلاغ بین الاقوامی خیراتی ادارے د خیر خیګړي کارونه کوونکی دا سلسله په سلسله را روانه ده. دلته عمره ورسېده یعنی پاکستان ته نه اسلامی دنیا ټولی ته ورسېده ټولی دنیا کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلو نو قران ویلی دی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خلق خیال کوي چې موږ ایمان راوړل موږ ذات ایماندار وو نو سخت ون راځي اوس بجو ایمان او ایمانی منځونه وکاو نو روزي بنسونو حجونه وکاو نو خیراتونه وکاو نور هر څه چې کیږي مسلمانان یو. دا خیال کوي بالکل غلط ته ولقد فتن الذين من قبلهم تیر باندې می سخت راوسید بی دینه از بیختونه می پیراوست مختلف فتنې می پیدا کړې. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله رښتینیم څرګندې نو دروغجنم څرګندې چې دروغ څوک کوي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام متهم کړو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام احکام بیانول حدود او قصاص د دې بیان به ډېر کو. معاشره سمیږي نه سوچ په معاشره کې د ظالم سره انصاف د ظالم نه بدله نه اغستې شي د غریب حق نه ژوند کړي شي. معاشره نه سمیږي چرته زورور به زوروريږي کمزور به روز پرد باندې ورزيږي تاسو به تنه څوک نشي کولای. نه انصاف ضروری دی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدود به بیانول نو خدا پاسه دا ویتا چې ما باندې لاس لګول خدا چاته را کړو چاته را کړو غیر سرکاری خیراتی ادارې والا څه ته سپروایزر ته دې دغه مشه کته چې دوی هغه چې تیار کړو